أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة یونس 62 نمبر آیت دی. په دې آیات کې هغه خلکو د پاره خوشخبری ده چې کوم خلک د الله تعالی په دین باندې عمل کوي او د اسلام او د شریعت موافق عقیده لري. نو د هغې دپاره خوشخبري ده چې دوی دپاره به یره او غم نه راځي. الله تعالی وایي الا خبردار ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله تعالی لا خوف علیهم نه به هیڅ یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کېږي. دې آیت کې یو څو خبرې قابل غور دي. یو دا ده چې اولیاء جمع د ولی د وری څه ته وایي، د دې علامات څه دي. دویمه دا ده چې په دوی باندې به یره او غم نه دا چرته په دنیا کې که په آخرت کې. که په آخرت کې شي نو بیا هغې کې هم ځینې سوالات شته او که په دنیا کې شي نو هم ځینې سوالات او د هغې جوابونه به شته. نو الله تعالی وایي چې په دوستانو د الله تعالی باندې به یره نه راځي. اولیاء جمع د ولی د ولی دوست هم وایي او نږدې ته هم وایي. نو په دواړه اعتبار سره هغه انسانان چې الله تعالی ته نږدې دي یا د الله تعالی دوستان دي په هغې به یره غم نه وي. خو دا خبره ده چې ولی وایي څه ته، علامات یې څه دي. نو ولی دې ته ویلی کېږي. یو حدیث مبارک کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان د حرامو نه ځان ساتي، ناجایزو نه ځان ساتي، د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتي او ذکر اذکار ډېر زیات کوي او نفلي عبادات زیات کوي، وایي دا انسان ما ته رانږدې کېږي دومره رانږدې شي چې بیا زه د لاس خپې جوړه شم او چې کله دی یو کار کوي نو بس زه ورسره یم. یو څیز نیسي زه ورسره یم، چې یوه خبره وایي زه ورسره یم. د دې روایت نه معلومیږي دا چې د ولایت دپاره د الله تعالی د دوست جوړېدلو دپاره درې خبرې ضروري دي. د ناجایزو نه ځان ساتل، ذکر اذکار زیات کول او دغه شان د نفلي عبادات دا کول. نو دې سره به سړی ولی جوړېږي. بیا د دې کیفیت جوړېدلو مختلفې درجې دي. یو اعلی درجه د انبیاء کرامو ته حاصله ده او په انبیاء کرامو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاصله ده. ښکته بیا مرتبې دي، درجې دي. ادنا درجه د ولایت دا ده چې انسان د الله تعالی په مینه او محبت کې دومره مشغولي، دومره زیات چې هغې ته د دنیاوي کارونو او د دنیاوي خبرو خطر او احساس زیات نه محسوسېږي. د علم تصوف په اصطلاح کې دي ته فنا فی الله ویل کېږي، د الله تعالی په مینه کې ډوبېدل، غرقېدل. نو د دې کیفیت دپاره اهم شرایط درې دي. یو دا ده چې دا به د شریعت پابند دي، درېیم اذکار به کوي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل باندې به او په سیرت باندې به ځان برابر کړی جوړ کړی دی. نو دته به دا کیفیت حاصل شي چې بیا به د دنیا غمونه ته مخې ته نه راځي او د الله تعالی په محبت کې به ډوب شي. دا ولایت دی. لیکن تفسیري مظهري ذکر کړي دی چې دا ولایت په حاصلېږي څنګه، طریقې څنګه ده. سړی به څنګه د الله تعالی ولی جوړ شي او داسې ولی به جوړ شي چې د الله تعالی د دین سره او د نیکو اعمالو سره به یې داسې مینه وي چې د دنیا غمونه به د باندې اثرانداز کېدی بیا نه شي. نو د دې لپاره اعلی اوچته طریقه خو دا ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د چا ناسته پاسته صحبت شوی دی هغه په اعلی درجه کې ولیان دي، لکه صحابه کرام. بیا هغه خلک صحابه کرامو سره ناسته پاسته شوی ده هغه په دویمه درجه کې دي، لکه تابعین. بیا په درېیمه درجه کې تابعین. په دغه طریقه باندې چې څومره واسطې لري وځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واسطې لري وځي، دومره به دا ولایت په دغه درجه کې کمزوری کېږي. هم څومره چې نږدې کېږي دا ولایت په مضبوطي قوي کېږي به. لیکن د ولایت د حاصلولو دپاره لنډ او شارټ کټ طریقه اصول دا دي. د یو داسې کس سره تعلق ساتل او د هغه سره صحبت اختیارول چې دا کس په خپله باندې په شریعت پوهېږي هم
او د شکل صورت هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره برابري او ردی سره سره د هغه اطاعت هم وکي یعنی او د سکه چې بشریت باندې برابري ستاسو علم مطابق هغه یو نیک انسان صالح انسان دغه نیک او صالح انسان په محفل کې کېناستل او دغه خبري اوریدل د سره ولایت حاصلېږي څومره زیات هغه محفل کې ته حاضرېږي نو څا ولایت په قوي کېږي چې څومره لري وځي ګمراهان او فاسقان او فاجرانو سره ناسته پاسته راځي دغه ولایت په دومره مقدار باندې به دا کمزوري کېږي نو دای د ولایت د حاصلولو طریقه شو دغه دا خبره لازمی ده چې کم کس د شریعت پابند نه هغه ته ولی ویل کېدی نشي اگر که دغه په لاس باندې شي نه سترګن هم شي اثار معلوم شي چې دا د بزرګي علامات دي لیکن دغه د بزرګي علامات نه بلکې دا شعبه د بازی کې دي چې د لاس صفای کې دي او چې کم کس په شریعت باندې برابري نو که دغه کس د لاسونو نه ظاهري علامات سترګن هم نشي هم دا ټیک ولی دي عوامو کې دا مشهور ده چې کني ولی او بزرګ دي ته ویل کېږي چې په غیب باندې خبرېږي دا خبره مکمله غلطه ده د اولیاء لوی لوی کسان د ولایت په لوی درجه کې خلک دنیا نه تیر شوی دي چې دغه ولایت او ولیتوب یقیني دي او ټول دنیا تسلیم کړي دي لیکن هغه باره کې دا چا ویني دي ویلي چې دغه خبرونه خبرېدل دا چا نه دی ویلي نو دا خبره د عوام یو خطای او بدګماني ده او دا لازمه نه د جو سړی ولی د په ټولو حالاتو باندې خبر همي دا خبره نشته نو یو د ولایت حاصلول شو او بل د ولی تعریف شو الله تعالی وی لا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبه بده باندې سیر راضی او نبه دوی غمجن کیږي دا چرته نو ولنه خبره دا شو یو قول د علماء دا چې دا په آخرت کې شکر د مؤمنان الله تعالی جنت داخل کی نو بده باندې بجرت کې نه سیر اشتم نه غمونه شته دا مضمون بیخي واضح دی بده کې سباس نشته جنتیان به هم ټول دغه سی لیکن سوال دا دی چې بیا پکې د ولی خبرې لسې اعتبار شو خود سی ویل پکارو چې څوک جنت داخل شي هغه باندې یو غم نشته داغه جواب مفسرین دا ذکر کړی دی چې کم خلک جنت داخل شوی دغه ټول په ولایت کې داخل لزکه داخل شوی دي او چې ولی نه رغه داخلي دی نشي او چې څوک جنت داخل شي دا خود به خود ولی شو دا ولی دی نو دا مضمون واضح دی لیکن دا اکثر مفسرین رائے دا چې نه دلته کې دا خوف او حزن چې کم نه پیښوي دی چې دا به ورل نه نو دا په دنیا کې هم او په آخرت کې هم یعنی ولیان مو نه دنیا کې غم او خفګان لري نه په آخرت کې لري دا معنی ده نو دې صورت کې بیا سوالات شته سوالات دا دي چې الله تعالی وایي چې لا خوف علیهم ولا هم يحزنون مؤمنان خلق په دې دنیا کې هم او په آخرت کې هم نه په دې معنی ير راځي نو په غم راځي د سم معنی شوله نو بیا چې موږ تجربه ته ګورو او موږ ته اندازه لګي چې په ټولو نه درانه امتحانات د انبیای کرامو تر کړی دي او امتحان ګران شی د ښکارا خبره ده ایوب علی السلام امتحان ته وګوره د نورو انبیای امتحان ته وګوره او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې د دې امت کې ټولو نه زیات سخت ماته لري کړی دي او بیا به هغه سړی تیرې چې ما په لار باندې روان او ماته سمره نږدې اب زیات سخت تیرې دا څنګه چې شاب ابي طالب کې تقریبا 2.5 کال نبی کریم صلی الله علیه وسلم محاصره کافرانو دراسنه او داسې محاصره چې دوی د خوراک او ډېر په کم پیمانه ملاوي دي دوی سره زنانه هم په دې محاصره کې بکی وي ماشومان هم پکې بکی وي زین روایتو ذکر کړی دي چې د ماشومانو د جړاګانې په دې بیابانونو کې اوریدل کېږي دولت کې د کمی سخت بچی تیرولي نو دینه معلومیږي دا چې دی خو سختي تیری کړی دي نو هغه جواب یې دا دی چې اصل کې خوف او حزن چې کم نه پیښوي د چې دا باور لنی نو د دین د خاطر نه کړهونه او خفګانونه تیرول د انبیا او د نیکانو خلق پیشره په دنیا کې د به تیری دلته کې چې کم خفګان او یره په پینیشتر د هغه یری خفګانونه دي چې کم په عام خلق باندې راځي عام خلق باندې است خفګانونه عام خلق باندې دا یری راځي چې غریب نشم پیسې می کمی نشي مال دولت می کم نشي او لوی منصبونه لاس تراشي د لاس نه ونوزي نو که پیسې اول پیسو غمی چې پیسې بس مر را پیدا کم د کوم زګر نه را پیدا کم دویم غم دایو چې پیسې رانه ضایع نشي تا خساره نشم تاوانی نشم او کو دې معمولی غونتم خساره شي په اولاد کې څوک وفات شي یا په مال کې لګون ته خساره شي او دې دومره زیات غمجن چې در وسنه بهاري
لیکن اولیاء چې کوم دي هغوی نه په مالونو باندې خفګان کوي نه په اولاد باندې کوي بلکې دا هغوی برداشت کوي او دا د ثواب او درجاتو د بلندولو یو ذریعه ګڼي او کله چې ته یو کار د دین دپاره ترقي ګڼي ثواب یې ګڼي نو په هغې سړی خفه کېږي نه اوس مثال په طور باندې یو سړی زخمي شي او دې په دې مسله باندې پوهېږي چې کله مؤمن زخمي کېږي تکلیف ورته راسي نو دومره ادنا تکلیف چې په انسان په بدن کې چې غنه لاړه شي نو دې باندې هم د الله تعالی د انسان ګناهونه کموي او دې په دې باندې مطمئن دی نو ښکاره خبر ده چې دې به تکلیف وي تکلیف به تېروي لیکن دې د غمجن نه دی خفه نه دی دې په دې مطمئن دی چې په دې کې فایده شته نو دوی به هغه غمونه او کړاوونه به دوی نه تېروي چې کم غمونه او کړاوونه په عامو خلکو باندې تېرېږي او عباس کړاوونه دي خاص پیدا نشته او ردوی غم کړاو بس صرف د دین دپاره یو دین دپاره چې کوم غم او کړاو څه تېروي نو دا سخت دي لیکن په دې کې د زړه اطمینان او سکون موجود دي او کوم چې دنیاوي غمونه دي نو که دا واړه غمونه هم شي خو په دې کې سکون او اطمینان بالکل موجود نه وي په دې وجه باندې چې کوم نیکان خلک لوی لوی خلک بزرګان عالمان دا چې کله به ځینې حالاتو کې جیلونو کې بند شي نو سختو حالاتو کې لیکن ښه مطمئن خوشحاله دا نه خرابېږي او کوم چې دا دنیا دار خلک دي دا سیکو در ګمراه خلک چې کله ګیر شي نو پاته کې دنه دنه لیونی کېږي مکمل لیونی کېږي داسې بد حواس دې نه معلومېږي دا چې په دنیاوي کړاوونه په نیکانو خلکو اثر نه کوي او په دنیاوي خلکو باندې ډېر زر اثر انداز کېږي نو کم غمونه چې دلته نفي شوي دي نو دا غمونه دنیاوي غمونه دي او دا د عامو خلکو غمونه دي دا په دې باندې مؤمنانو باندې ناراضي اوس د دې ولیانو تعریف الله تعالی کوي چې الذین د هغه کسان دي آمنو چې ایمان راوړي دي وکانو یتقون او دوی پرهیزګار دي دا د ولی سړي تعریف دی نو ولی هغه څوک دی چې مؤمن هم دی یعنی ایمان شته کافر نه دی او د دې سره سره څومره حرام او ناجایز دي دغې نه ځان ساتي کم کار چې الله تعالی دې منې کړی دی بس هغې په خوا نه ورځي الله تعالی د بېلمازۍ نه منې کړی دی بېلمازه نه دی الله تعالی د غیبت نه منې کړی دی غیبت نه کوي حرامو نه ځان ساتي الله دې منې کړی دی روژه خورۍ نه الله منې کړی دی روژه نه خوري دا شان د چې کم کارونه الله تعالی دې باندې کړی دی بس هغې په خوا باندې نه ورځي نو دغه سړی ولی جوړېدی شي لهم البشرا د دوی دپاره به زیری فی الحیات دنیا په ژوند د دنیا کې و فی الآخرت او په آخرت کې دنیا کې به دې ته څه زیری میلاویږي آخرت زیری واضح دی د ډېرو روایاتو نه ثابت دی خو د دنیا زیری به دوی دپاره څنګه وي نو دا هم یو بحث دی حدیث مبارک کې دی چې مؤمن سړی کله وفات کېږي نو اول د ځنکدن په ټایم کې یو زیری ورته میلاو شي بیا د قبر نه چې راپاسېږي نو دویم زیری ورته میلاو شي د جنت او بیا آخره کې جنت ته داخل کړی شي نو دا دریم زیری شي عملي طور باندې دا داخل کړی شي نو ولیانو دپاره به زیری او دا زیری په دنیا کې هم او آخرت کې به همي د دغه روایت په اعتبار سره چې راواخلي نو ځنکدن ټایم کې چې کومه خوشخبري دې ته میلاویږي دغه دنیا زیری شو دویم نمبر د مؤمنانو دپاره بشارت یو بل حدیث مبارک کې دی چې د ولی سړي علامات دا دي چې په دنیا کې به د عامو خلکو یعنی د سره تعلق نشته دی نه پیژني خپلوۍ ورسره نشته معاملات یې ورسره نشته عام خلک دی لیکن کله چې دی وپېژاندو نو بغیر څه د اسبابو نه د دیندارۍ په وجه باندې به د سره مینه محبت شروع کړي دغه مینه محبت چې بغیر څه د دنیاوي اسبابو نه دی د خلکو ورسره دی نو دغه د ولایت علامه ده او حدیث مبارک کې دی چې دا دنیاوي زیری دی دا بشرا العاجله دغه نغ زیری چې کوم دی دنیاوي دغه زیری دی او د دې نه معلومیږي دا چې د سړي اندازه تقریبا ښه ده د الله تعالی خو وخت ځکه چې هغه خلک ورسره مینه کوي چې د سره مخکې نه واسطه نه ده پیدا شوي دنیاوي اسباب یې منځ کې نشته صرف دین په وجه یې خوښ شوی دی نو معلومیږي دا چې د سړی په خپله باندې نیک دی نو دغه زیری دنیاوي زیری کې یو د خلکو مینه او محبت دی چې د سره کوم موجود دی دا یې دویم د دنیاوي زیری شو او دغه شان تفسیر مزری وایي چې دریم زیری دا دی چې هغه ښه خوبونه هغه بشارتونه چې دی په خوبونو کینی او یا د در لپاره بل څوک کینی نو هغه هم دنیاوي خوشخبریانې دي د خوبونو ځان له مستقل علم دی هر څوک په هغې باندې پوهېږي نو ډېر خلک په هغې کې خطا کېږي هم بدی امت کې د خوبونو علم باندې زیات پوهېدونکی علامه ابن سیرین رحمه الله دی کوم چې تابعینو کې تر شوی دی او دا ابن سیرین تاریخونو لیکلي ده چې د یوسف علیه السلام په اولاد کې هم راځي او یوسف علیه السلام د ټولو نه زیات ماهر په دې باب کې د دې نه وروسته د خوبونو چې کوم علم دی
تعبیر رؤیا د علامه ابن سیرین رحمه الله کتاب سره دې باب کې لیکل شوی دی او دا ځان له مستقیل د خوبونو علم دا ځان له علم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مؤمن سړی خوب دا د نبوت 15 حصہ ده، یعنی نبوت وحی په حال نشته په دنیا کې، لیکن مؤمن سړی ته به داسې خوشخبریان اطلاعات د مخکې نه میلاویږي چې داسې به کېږي. د هغې چې کوم اصول دي کوم قسمونه دي نو هغه ټول علامه ابن سیرین رحمه الله په تعبیر رؤیا کې ذکر کړي دي چې د وخت سره هغه موضوع دیږي نو هغه نه ذکر کوو. لیکن حاصل دا دی چې دنیاوي زیری د مؤمن سړی خوبونه هم کېدی شي. نو درې خبرې شوې، د مؤمن خوبونه چې دی په خپله ویني یا ورله به څوک ویني، او دغه شان ده کې د ځنکدن په ټایم کې خوشخبري او د عامو خلکو د سره بغیر د دنیاوي اسبابو نه مینه، دا دنیاوي بشارت دی. آخرت زیری چې کوم دی خو بیخي واضح دی. مخکې وړاندې موږ وویل چې قبر نه راپاڅېږي نو الله تعالی درنه پیغام میلاو شي چې ته جنتي انسان یې او بیا به د جنت ته داخل کړی شي. دغه د آخرت ذریعه شو. نو الله تعالی وایي لهم البشرا، د دوی دپاره به زیری د دې ولیانو دپاره فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا کې، وفي الآخرة، او په آخرت کې هم. لا تبدیل لکلمات الله، نشته بدلیدل د خبرو د الله لره. د الله تعالی دغه پیغام دی او دغه خوشخبري د ولیانو دپاره ذکر کړې ده. اوس یې څوک بدلولی نه شي او نه الله بدلی نه بل څوک بدلولی شي. ذلك دا خوشخبري هو الفوز العظیم، دا کامیابی لویه ده. په کامیابیو کې دا لویه کامیابی ده. اگر چې د انسان سوچونه قسمه قسم دي لیکن الله تعالی او ته کامیابی ښایي چې کامیابي داسې شی دی.